خو جمهور د دې رای خلاف دي. باب ما جاء في الرجل يقع على جاريه امراته. یو سړی دی ستا د ښځې وینځه ده، ستا وینځه نه ده، ستا وینځه چې ده د هغې سره خو جما جایزه ده په اتفاق سره، اجماع سره، خپلې وینځې سره. خو د ښځې وینځه چې ده، نو د ښځې وینځې سره خو ستا جما جایزه نه ده، خو د پردۍ وینځه شوله، د ښځې په ملکیت دې کې دې شوله. نو که چا ورسره وکړو د دې حدیث کې راځي چې نه، دې باندې حد نشته. ولې؟ ځکه دا حدود چې دي تندرې او بالشبهات دي، نو تا به ورسره کړي په دې شبه باندې چې د ښځې مې ده، نو ښځه خو ماله حلاله ده، نو د هغې اینځم ماله څه ده، حلاله ده، نو شبه پکې راتلله. نو د شبې د وجې نه هغه حدود معاف کېږي. لکه دلته وایي باب ما جاء في الرجل يقع على جاریة امرأته عن حبیب بن سالم قال رفع الى النعمان بن بشیر. دا نعمان ابن بشیر په کوفه کې والی و، نو فیصله وله راوړلی شوله، رفعه پورته کړی شوه، فیصله راوړلی شوله، فیصله د نعمان ابن بشیر ته رجلون، هغه سړی ورته راپورته کړی شو، د هغه فیصله ورته راپورته کړی شوه چې هغه واقع شوی و، زنا یې کړې وه د جاریې د خپلې ښځې سره. فقال، نو دا نعمان ابن بشیر ویله لاقضین فیها بقضاء رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه به پکې د رسول الله فیصله کوم. لئن كانت احلتها لنا له، که دې ښځې ورته ویلي چې یاره زما سره مه کوه، زه زما دې وینځه سره لاړ شه، شپه تېره کړه، دې ښځې وله حلاله کړې وه چې زما وینځې سره ته شپه تېرولی شي، هر څه کولی شي، نو په دې صورت کې لاجلدنه 100، زه به وام دې لره څه 100 دورې به یې وام. او وإن لم تكن احلتها له، او که چېرته دا وینځه نه یې حلاله کړې د ده دپاره، نو رجمته، زه بیا په څه رجم کوم. که ښځې وله حلاله کړې وه، حرامه خو ده، د ښځې په حلالوالي خو نه حلالېږي چې ستا وینځه ده ته چاته ووایې چې زه ته اوس شپه تېره کړه تاله مې درکړه، دې باندې هغه حلالېږي، داسې د ښځې په وینا هم نه حلالېږي. نو بیا هم شوبه پکې راځي، یوه شوبه راله، نو حدود تندرې او بالشبهات دی، نو د دې وجې نه هغه حد د رجم هغه ته ساقط شه، صرف په درو به یې ووم. او که چېرته ښځې ورته نه ویلې او په خپل سر، خو بیا خو حرام کار یې کړی دی، بیا خو شوبه پکې نشته، بیا رجم کومه. دا فیصله نعمان ابن بشیر وکړله او ویله چې دا فیصله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. عن النعمان ابن بشیر نحوه ويروى عن قتادة انه قال كتب به الى حبيب بن سالم وابو بشر، یعنی كتب به الى حبيب بن سالم، دا لیکلی شوی و دا حدیث حبیب ابن سالم تا. و ابو بشر لم يسمع، دلته چې په دې حدیث کې ابو بشر چې دا قتاده دی، نو د سمع نه ده کړې د حبیب ابن سالم نه. نو څو ځای انقطاع پکې راله؟ دوه. یو خو کتب به، اوس دا نه دی ویلی شي چې دا په خپله د نعمان ابن بشیر نه حبیب اورېدلی دي که نه، بلکې په دې دویم روایت کې څه راله؟ کتبه لیکلی شوي و حبیب ابن سالم ته. نو د طرفه د چا ورته لیکلي و؟ نامعلوم، انقطاع. دویم په دې روایت کې راغلی دي چې عن قتادة عن حبیب ابن سالم، د قتاده کنیه څه شی ده؟ ابو بشرین. نو ابو بشر چې دی د اورېدلی نه دي د حبیب ابن سالم نه، یعنې قتاده سمع هم نه ده شوې. نو دا پکې څومه انقطاع شوله؟ دویمه انقطاع شوله. وفي الباب عن سلمة بن المحبق قال ابو عيسى حديث النعمان في اسناده استراب. امام بخاري بویل لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، انما رواه، دا حدیث روایت کړی دی خالد بن عرفطة، قتاده نه دی کړی، هغه دا روایت کړی دی د حبیب ابن سالم نه. قال ابو عيسى وقد اختلف اهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، د سړي په باره کې چې دا حدیث کمزور شو،
په کوم کې چې دا حد نافذېده او حز نعمان ابن بشیر نافذ کړی و دا په دوو وجو سره کمزوری شو نو حکم د مسلې څه شو و اختلاف راغی د اهل علم د هغه سړي په باره کې چې هغه زنا وکړي د جاریې د خپلې ښځې سره فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم شوف هذا بان رجم دي خزي إجازة وركري وكني وقال ابن مسعود ليس عليه حد ذكى بديك شبرا ولكن يعذر وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم چې خزي ولا حلال کړو نو بیا بسي جلد مئتینی او که خزی ولا نو حلاله کړي بیا به رجمي امام شوکانی رحمه الله وی دا د امام احمد حنبل خبره دا مذهب راجح دی اگر که حدیث کمزور دی خو بیا هم دونه ده چې د هغه قیدی د فقه سره موافق دی چې دا شوبه پکې رااله او شوبه چې دا نو یدرأ بها الحد په دې باندې حدود د فقېږي باب ما جاء في المرأة اذا استكرهت على الزنا یو ښځه باندې اجبار وشو د زنا زور کې وکړش مستکره ده استکراه زور وسره زنا وشوه حدثنا علي بن حجر قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطات عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عبد الجبار بن وائل د خپل پلان روایت ندي ثابته نو دي کې انقطاع ده قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجبار وکړل شو په زنا باندې په یوې ښځې سره فدرا عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم الحد نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دفع کړ هغې نه حد پې نافظ نه کړ واقامه علی الذي اصابها او حد نافظ کړ په هغه سړي چې چا ورسره زور کړی ولم